کله ته روزه مات کوې څومره خوشحالي او بیا جبه خبره دا ده چې بیا ته راولاړ سې یو ګرمه ډوډۍ یو شربت یو شلومبې یو چا یو شی دا به یو غریب لم سور واسطه او عجبه بله درته کومه دا زموږ ته لوڼې یا زموږ ته خویندې یا کوروالاوې یا ادیګانې په کور کې دا کم سالن مالن تیار کړی دی زما او ستا د روزې څو ثوابونه دي هغه اول الله زما او ستا ادې کاغې سالن تیار کړی و بیا د هغه رقم خور لور ورېنداره پلانۍ و هغو ته الله ثواب ورکوي ښځې ډېرې خوشحاله شوې په دې خبره او کوم چا چې د کور له غوړي راوړې دي مالګه راوړې ده بره راوړې ده وړه راوړې دي سالن و سبزي و غوښه راوړې دي و هغه ته بیا اول ثواب میلاویږي ځکه هغه راوړې دي دی یې پخوې بیا و دواړو ته هغه ثوابونه میلاو چې دوی په تصور کې وایي صحیح سلو دا به کوو د قرآن تلاوت کوو او انشاءالله وعده ده قول وکړئ وعده ګورې چنده نه درڅه غواړم او د ختم نبوت ځای کرالی چنده درڅه غواړم بیا ما به د خپل طالبان غنۍ درته ویلي نه ویم درته ویلي او الحمدلله تر اوسه پورې ما ته چا 100 روپۍ نه دي راکړي زما د مسجد طالبان دي چې دا به ته ورکړې یا کالي یا چوټې یا خولۍ صحیح سلو در معلومېږي بیا به دا رقم غیرتمند لا پیدا نه کوي موت لا به هم نه کوي پیدا د هغې غیرتمند به هم نه کوي پیدا او درته وایم هم نه درته وایم اولته خاورې به وخورو خاورې بیا دویمه خوشحالي دا د الله رسول فرمایي چې کله د الله په دربار کې میلاویږي الله به دې ډېر خوشحاله کړي الله به دې ډېر خوشحاله کړي د دې روزې د نیولو د دې چې کوم ثواب دی الله به ډېر تا خوشحاله کړي یوه د دنیا خوشحالي سوه چې د روزه مات ده بله د آخرت خوشحالي سوه چې د الله په دربار کې درېدلي دا کله دا چې کله سړی روزه ونیسي هغسې ونیسي چې څنګه الله او رسول ما ورته ویلي شکنځا به نه وي جنګ به نه وي جګړه به نه وي شور به نه وي چغې به نه وي نارې به نه وي پسخند به نه وي مذاق به نه وي بیا به دا خبرې چې دی هغه پکې راځي الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي الله دې موږ ټولو ته الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي چې کوم مسلمان هغسې روزه نه نیسي چې څنګه الله او رسول ښوولي دی الله دې ورټولو ته ورنصیب کړي الله دې د روزې برکتونه موږ ته رانصیب کړي الله دې د روزې ثوابونه موږ ته رانصیب کړي الله دې د روزې احترام موږ ته رانصیب کړي